مننه ملګرو ډېر په تادی کې ویم دا د وزیر محمد ګل خان ایک یو لور چې پاتې شوې ده دا د حکومت او د پروګرام ته راستولی نو زه به دا وکړم چې او زما لپاره دا ویاړ خبره ده چې هغې وایي چې تی په خپله وویل زما لپاره د دې نه غټ ویاړ او فخر هم نشته چې زه د هغې پیغامګر ولرم. د دې سیمینار ټولو پښتنو ورونو ګرانو ګډونوالو خپل سلامونه او نیکې هیلې په پراخه پیمانه وړاندې کوم. ډېره خوښه او خوشحاله شوم چې نن ورځ لر او بر پښتانه وروڼه یو ځل بیا سره راغونډ شوي او د پښتنو د بابا چې وزیر محمد ګل خان مومند سید صابر شاه صاحب لیکلی شوي کتاب د مخکني پروګرام جوړ کړی دی ډېر ستاینې وړ کار دی او الله دې وکړي چې دغسې د وزیر محمد ګل خان په شمول د ټولو پښتنو مشرانو کارنامې او مبارزې ټولو کشرانو او ځوان نسل ته ورسوي تر څو دوی د خپلو مشرانو علمي ادبي کلتوري او تاریخي پانګې په ګټه اخیستنې سره پښتو ژبه د ودې او پرمختګ لپاره کار واخلي چې د علم او پوهنې دا څراغونه د تل لپاره روښانه او رڼا وساتي. زه د ژوند په دې شېبو کې ستاسو ټولو پښتنو وروڼو څخه هیله کوم چې ما په خپلو دعاګانو کې هیره نه کړئ په خپلو چارو کې بریالي او د صحت په جامه کې پټ اوسئ. ستاسو خور د وزیر محمد ګل خان مومند لور امینه مومند د رشید د شیر احمد خان مومند مېرمن. ډېره مننه.